ما ګوري چې زما په حکم زما کور لځې او که نه ځې ما ګوري چې زما په حکم زما د محبوب ملاقات لځې او که نه ځې ما ګوري چې دا ما کم مال درته درکه نو خپلې کونډې له دا نه خدای وایي مال راکه د هغې دا مطلب نه چې مونږ یې خدای له عیاذا بالله ورکو چې الله والا ته ورته محتاج یې خدای محتاج نه دی ان الله هو الغنی الله خدای چاته ساجت دی دا خو مونږ ټول منو زمونږ ایمان دی ما ته وی دې کونډې ترور له دې ورکه ما ته وی دې روح خور له دې ورکه دې رور له دې ورکه ما ته وی دې زوم له دې ورکه ما ته وی دې رور له دې ورکه ما ته وی دې ګاونډي له دې ورکه دې غریب له ورکه دا ورکه دا ما داسې شوه لکه چې ما له دې راکړي دا خو د امتحان ځای دی اوس تر باندې خدای خپل قهر او غضب نازل کړي کبر جنه بیا به څه کوې اوس دې راونیسي ورشه شفا ته ورشه مریضان پکې داسې پراته دي داسې مریضان په خدای مې دې قسمي وایي شپېته لکه او یا لکه روپۍ راوړه نو ستا اپرېشن به کېږي ورنه نه کېږي ورشه دا لاهور ته لاړ شې شوکت خانم اسپتال ته د پېښور د کینسر اسپتال ته لاړ شې ته به دنیا ټوله دلته پرته ده هلته ورته یې 6 لکه راوړه 15 لکه راوړه 10 لکه راوړه نو دا په دې دې رو نه نیسي بچې دله رو نه نیسي نو په قبر کې به بیا څه کوې ظالمه ولې قبر کوې د مسلمان په کور کې خدای پیدا کړی پلار مسلمان مور مسلمانه چې سار پاسې نو الله اکبر اواز په دې غوږ اوري الله اکبر اواز په دې صرف د موټرګي د لاسه د پیسې د لاسه دومره تاپ کې قبر پیدا شو روجه پکې چا وی راوستله روجه پکې خدای راوستله قرآن راوستله های های دا مسلمان نه دی که په خولې ځان ته مسلمان وی مسلمان نه دی دا کافر دی که په خولې ځان ته مسلمان وی او داسې قسمه خبرې کوي چې رجوع پورې خاندي منځ پورې خندا کوي زما قسم په خدای دا منافق دی قسم مې راته وخوړ دا کافر دی دا منافق دی منځ پورې استهزا کول ټوقې ټقالې کول رجوع پورې ټوقې ټقالې کول رجوع ته سپک نظر کول منځ ته سپک کتل ورشه د دنیا تاریخ وګورئ که هغه ستا د هر مذهب سره تعلق لري د هر مسلک سره تعلق لري د هغوی نه تپوس وکړئ د ټولو د ځمکې د اسمان د پاسه ځمکې لپ د پاسه او د اسمان لاندې چې څومره عالمان دي مفتیان دي تپوس وکړه قرآن نه تپوس وکړه د پیغمبر د حدیث نه تپوس وکړه دا کافر دی چې منځ پورې خندا کوي منځ پورې ټوقې کوي منځ ته سپک ګوري روجې ته سپک ګوري په خدای قسم چې دا کافر دی روجې ته سپک ګوري او دا روجه پکې چا راوستل او د خدای روجې ته ساجت دی او د خدای منځ ته ساجت دی او دا منځ پکې چا راوستل های های خدایا دا کم دور را روان دی او کم دور کې دي خلک موږ مسلمانان یو چې مسلمان به هغې کې د خدای خبره به مني مسلمان به هغې چې د پیغمبر خبره به مني قرآن کې الله اعلان کړی دی ای د ایمان خاوندان ما ته وایي هلکه د ایمان خاوندان مونږ یو الحمدلله ای د ایمان خاوندان په تاسو مې روجې فرض کړي دي او دقه او دا او روجې مې په مخکې امتونو هم فرض کړي په یهودیانو هم روجې وي په عیسایانو هم روجې کما کتب علی الذین من قبلکم ستاسو نه مخکې چې څومره خلک تیر شوي دي په ټولو روجې دي په تاسو هم روجې دي صفت کې فرق دی منځ کې فرق د هغوی جدا طریقه وه د مانځه زما جدا طریقه ده د مانځه د کر کروندې لکه فرق شته که نشته دلته څوک یو شان کر کرونده کوي په امریکا کې بل شان کوي په پنجاب کې بل شان کر کرونده کوي دقه رنګې په کیفیت کې فرق شته هر امت ته الله کتلي منځ په ټولو دی روژه په ټولو ده زکات په ټولو دی حج په ټولو صدقه په ټولو ذکر په ټولو الله یادول په ټولو درود شریف د پیغمبر مبارک په مونږ او د نورو پیغمبرانو د امت په هغوی باندې چې تاسو پرهیزګار جوړ شي تاسو د په زړه کې د خدای پاک یره پیدا شي ستاسو د بعضې څیزونو نه پرهیز راشي د خوراک نه پرهیز د څکلو نه پرهیز او د خواهشاتو نه پرهیز مونږ وایو یا الله تا په مونږ ډېر لوی احسان کړی دی پروردګار یا الله تا مونږ مسلمانان پیدا کړي یا الله د مسلمان مور او پلار نه دی پیدا کړي یا الله پړه کې دلاله خپل مینه او د خپل حبیب مینه اچولې څوک چې هر څه وایي وایي به خدایه زه به تا راضي کوم دا روژه به نیسم که خیر انشاءالله او طاقت به تا نه غواړم او راکې به دا خو لا دا میاشت ده چې زه وایم چې د کالو سر روژه مو وه نو موږ به ورته خوشحاله او موږ به نیولې
الله ته به هم خوشحالوله موږ به دا روجې نیول نو روجه یو بهترین عبادت دی رونو الله به خوشحالوي په دې میاشت کې الله به راضي کوي دا 11 میاشتې چې مو څه کړي دي دا به دله خدای په دې روجه کې معاف کوي مشهور حدیث دی ما بار بار ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې په منبر باندې کېناسته خپه مبارکې راوچته کړه وی آمین چې په دویمه پوړه یې خپه کېښوده وی آمین چې په دریمه کېناسته وی آمین حضور پاک په دریمه پوړه یې بره کېناسته ها صحابو ته تپوس وکړو الله رسوله مونږ خو دوا ونه لیده او ستا امین هم واورېد وی جبریل علیه السلام راغی زه چې لومبی پوړی ته وختم نو جبریل علیه السلام ووی های های چې د چا مور او پلار وي مور او پلار او دې د مور او پلار داسې خدمت ونه کړي چې جنت پې وګټي نو خدای دې د خپل رحمت نه لرې کړي چې د خدای د رحمت نه لرې شي خو قهر او غضب دی ما وی امین اوس ګور چا دعا وکړه جبریل علیه السلام چې په ټولو فرشتو کې مقربه فرشته ده امین په چا ویلی دی محمد مصطفی صلی الله نو چې دعا هغه کوي امین په حضور پاک وي او په جومات کې کوي واه واه نو دا به څنګه نه قبلي د مور او پلار به خدمت کوي داسې خدمت یې وکړي داسې چې جنت پې وګټئ په ډېر اسانه ګټلی کېږي چې کور ته لاړ شي مور او پلار ته مخامخ ودرېږه او مسکې شه ورته او خانده ورته دا دې هم ثواب وشو جنت ته وګټه مور او پلار له پخپو چاپي وکړه زور ولا وکړه جنت ته وګټه او که دوی دې رټي درنه خپئ او دا مخ درته وی نو دا بل ورته نیسه نوړی په خوله کې ورکوه وهي دې خیر دی بله ورکوه وهي دې بله ورکوه ډېرې خوارۍ مور او پلار دې بچو سره کوي په خدای مې قسم بوډا دی بوډا حرام پیدا کوي خو بچو له راوړي ورته پته ده چې آخرت مې ځان مې تباه کړ خو د بچو ته کتی نه شي چې زما دا بچي ښکلې صحتمند دی او دا خوشحاله د مرګ په غاړه دی بیا بچو له غم کوي کتی نه شي بچو ته خپل آخرت یې غرق او برباد کړ خدای په زړه کې سوچي چې زما دا بچي خوشحاله ژوند نه مانه پس تېر کړي د آخرت یې یېرې او بچي یاد او چې مري نو څه وایي ښځې ته څه وایي ښځې د وړو خیال ساته ګوره ښځې ته وایي د وړو خیال ساته او ښځه چې مري نو سړي ته څه وایي ای سړیه د دې ماشومان هغه ماشومان نه د بچو خاوندان د بچو خاوندان او ای سړیه د دې بچو د دې وړو ګورې خیال ساته زما والده صاحب الله دې وبخي چې کله وفات کېده په زه برایم بس ودو منو چې ورلم بیا خو وفات ولو یقین په خدای او کما هغه خویندو ته مې وی چې تکلیف شو وی مونږ ورته وی چې ورږه هغې ته اواز کو وی واړه د خوبه مو باسې الله واړه د خوبه مو باسې مور ته بیا دا بچي واړی پلار ته دا بچي واړی واړه وته که د بچو خاوندان مې نو واړه وته بچې ته د کشرانو ته وایم چې د مور او پلار قدر وکړه ډېر خیال یې وساتئ قرآن وایي زه نه وایم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما اف هم ورته مه وایه اف رټی هم مه وقل لهما قولا کریما چې د چا مور او پلار وي د خدای نعمت دی وګڼي چې دا نعمت دی او که د چا مور او پلار قبر لري دعا ورته کوئ ذکر کوئ دعا ورته بخئ تلاوت کوئ ورته بخئ صدقه کوئ ورته بخئ مور او پلار مه خفه کوئ داسې مخلوق مې لیدلی چې مور یې د کوره ایستې ده او داسې مخلوق مې لیدلی چې پلار یې شړلی د کوره ایستې دی ولې ته ماشوم نه لوی کړی تا له خوله کې نوړی نه ده درکړی ته نه لمبولې ته نه پاک کړی تا صفایي یې نه ده کړې ستا تربیت یې نه دی کړی او داسې مور او پلار هم شته داسې بچي هم شته چې مور او پلار په حرم کې مې کتلي دي په شاګردۍ او طواف کې تاویږي او داسې مې ملي چې مور او پلار په کرسۍ کښېنولي او طواف پې کوي
او داسې مې هم لیدلي دي چې خپلو بچو د خولې نه روزي راوباسي او مور پلار نه ورکوي او داسې ظالمان هم شته وایي ما پلار داسې مور داسې ما رټي هغه بل زوی خوښ دی او زه نه یم خوښ نو به یې ځکه خوښي چې هغه به یې قدر کوي ته به یې قدر نه کوي ته به یې عزت نه کوي مجبوری که نه بعضې مور او پلار د یو بچي نه مجبوری مه کوئ د خپل او یاد وساتئ که مو مور او پلار سره سینګ وکړل چې در نه پیدا دی هغسې به رسره کوي وی نه کړل او زه جمدې وم راشئ ما ته وایه ملا دروغ دی ویل نو حضور پاک فرمایي چې جبریل علیه السلام دا خیره وکړه چې مور او پلار یې جمدي وي او دی پې ځان جنت ته ونه رسوي خدای دې د خپل رحمت نه لرې کړي ما وي امین او بیا چې کله په دویمه پوړی قدم کېښود وی چې ستا نوم څوک واخلي او درود شریف یې ونه وایي خدای د خپل رحمت نه لرې کړي ما وي امین زما وروڼو زموږ د ښکلي پیغمبر په موږ ډېر احسانات دي قسم په خدای دا زموږ ایمان د هغه د برکت دی دا زموږ دین د هغه د برکت نه دی په قرآن موږ حضور پاک پوه کړي الله خو صرف دومره ویلي چې اقیموا الصلات اوس د صلات ډېرې معنی دي پیغمبر مبارک موږ پوه کړي موږ دپاره جړاګانې کړي دي د شپې مقبرې ته تللی دی امت له دعاګانې کړي دي او ډېر احسان دی د حضور پاک دا دوه غټ نعمتونه دي یو د حضور پاک په شکل کې او د قرآن شریف په شکل کې او درود شریف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم زما وروڼو وایه د رمضان میاشت کې بیا خامخا وایه د جمعې په شپه درود شریف د برکاتو ذکر راغلی او دریم چې کله په پوړی مې خپه کېښوده وایي چې په چا د رمضان میاشت راشي او دې ځان په خدای ونه بخي نو دا د خپل الله د رحمت نه لرې شي ما وی امین داسې عبادت به کې چې ځان په الله وبخې او په اسان کې په ګرانه نه کې داسې عبادت ځان په الله وبخ روجه چې دی ونیوله د الله د رضا دپاره غیبت پکې مه کوه دروغ پکې مه وایه ګناه پکې مه کوه آسان عبادت وکړه پکې خدای رضا د یو فرض ثواب د یو نفل ثواب د فرض برابر د نفل ثواب د فرض ډېر درون عبادت او د فرض ثواب دا د اویو فرض برابر ور څومره لوی ثواب دی صلات تسبیح کوئ حضور په خپل مبارک تره ته ښولی دی حضرت عباس رضی الله عنه ته او تاسو ته صلات تسبیح معلوم دی درځي ټولو له شکر الحمدلله صلات تسبیح وکړئ که نه د خپل ملا صاحب نه زده کړئ داسې شوه لکه چې په رمضان کې د یو ځل صلات تسبیح وکړه لکه چې د رمضان نه بغیر د اویا ځله صلات تسبیح کړي د شپې خپلې تراویح پوره کړئ چاته مه ګورئ څوک وي تراویح داسې او څوک وي داسې او څوک او ښکلې تراویح کوئ ښایسته تراویح منډو والا تراویح مه کوئ مونځ پورې په خدای مونځ پورې خلک ټوقې کوي کومه زمانه شوه تراویح ډزلو 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 ولې داسې کوې ته شروع کړه ټول به ودرېږي پاتو کې مه کوه خیر دی په دریو کې مه کوه لسو کې وکړه لسو کې نه په غونډه میاشت کې وکړه لږ لږ کوه چې څنګه کولی شي وکړې ختم دې ته شهر القرآن وایي د قرآن میاشت هغه میاشت چې قرآن پکې نازل هغه څه شو مړه بوډاګان سړي به او ختمونه زموږ په ټول کلي کې یو حافظ و حافظ حبیب الرحمن صاحب الله دې په قبر عنوان نازل کړي د قاسم خیول حافظ صاحب چې به ورته وي د شیخ مولانا محمد طاهر صاحب والد صاحب دا یو حافظ و حافظان اوس خو خدای پاک دونه حافظان جوړ کړو چې په خپلو محلو کې موږ شمېرلی نه شو دا مخکې په زور یې راوړی راشه حافظ صاحب ختم کوو شروع کې بلکل شروع کې ټول ملګري ختم شروع کې او هغه ته وایي چې په قلار قلار تلاوت کوي دا نه چې ډز 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 مونځ د خدای عبادت دی الله راضي کول دي خدای خفه کول نه دي ځان به نه خلاصوي د عبادت ښکلی عبادت ښایسته په ناسته وکړئ نفل عبادت دی خیر دی پروا نشته که څوک په ولاړه نه شي کولی په ناسته وکړي په ناسته وکړي چې په ولاړه یې نه شي کولی
او تراویح کوئ او داسې مه کوئ هغه جومات کې زر زر کېږي دا خو ته ځان خلاصوې چې ته هغه جومات ته زر زر لځې په لاره یې څونه وخت ولګېد په تلو دې 10-12 منټه ولګېدل په راتلو دې 10-12 منټه ولګېدل نو دا 20 منټه په دا خپل جومات کې خو 10 منټه به د هغه لږ په قلار کوي که نه نو تا څه توره وکړه څه توره دې وکړه زر زر کوي هغه جومات والا نه هلته دې مانځله ای های خدای په لاره یې څونه وخت ولګوه په تلو راتلو دې څونه وخت ولګوه په قلار بلکې زه تاسو ته وایم مقتدیانو دوستانو ته د خپلو کشرانو ته چې کوم ملا زر زر کوي خلکو مخکې شرموه ما خو پټ ورته ووایه استاد جي که داسې مونځ کوې نو مه کوه داسې مه کوه په قلار کوه خلک تنګېږي ولې تنګېږي په ناست سره کوي هېڅوک هم نه تنګېږي په خدای چې دا بوډاګان د دې ځوانانو نه تکړه دي دا ځوانان هغسې نه شي ودرېدي لکه دا بوډاګان چې څنګه ودرېږي داسې په داسې د خلکو مشوره کړې ده دا خبره خلک تنګېږي او خلک تنګېږي خلک ولې تنګېږي ته تنګېږي ختم پکې وکړې ښه مزېدار هر جومات کې قاریان حافظان راولې او ښکلې ښکلې ختمونه وکړې او زر زر مه کوې ښکلې ختم یو کم 10 شپو کې وکړې چې لږ لږ سبقي او خشته تلاوت کې قاري صاحب مزېدار څونه وخت به پرې لګي او که ډېر زر زر یې مې کې د لسو کې وکړه خیر په قلار قلار مختلف قاریان دی راوله یو په حرمینو کې څومره خوند کوي خشته قاریان یې مزېدار ښکلې ښکلې تلاوت کوي ټوله شپه خلک ویښي په رمضان کې شپې روڼې کې حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای وی چې د رمضان میاشت براله وی حضور پاک به لنګ کلکول څه معنا داسې به ځان تکړه کې عبادت ته به ودرېده چې په د رمضان نه بغیر به داسې نه کوه داسې به ځان تکړه که د شپې به لګیا او رسول الله مبارک او مونځ به یې کو حتی تورمت قدمه او خپې مبارکې به یې پړسېد حالانکې د پیغمبر مبارک څه ضرورت دی نفلونو ته هغه به د امت سفارش کوي لیکن د پدې الله راضي کېږي نیت د رمضان دا وکړې ثواب به مړه خدای راکوي ثوابونه به خدای راکوي اصل دا وکړې چې زما رب زمانه خوشحاله شي زما الله زمانه خوشحاله شي او شیطان زما په سر د آدم علیه السلام په سر خدای ته قسمونه خوړلي ستا د امت ته به د هر طرف نه راځم ستا د مخلوق ته او دا به نه پرېږدم تا نه به یې لرې کوم دقه زرزیل خفه کې دا شیطان خفه کې او د رمضان کې خو یې درنه تړي خو دې سپېره که وایي که زه په اووم اسمان کې او بنده په دې ځمکه کې د اووم اسمان نه په دې ځمکه کې د انسان په اړه کې زه خپل خړتم خښولی شم سره چولی نفس دی ابه دې بربادوي ګناه به کې خو کمه که تاسو خیال یې که نه د رمضان کې د نورو میاشتو په نسبت ګناه کمه شي او عبادت زیات شي دا سر لږ کم شي عبادت به کوئ رونو الله به راضي کوئ ښکلې خشته روجې ونیسئ تلاوت پکې وکړئ د قرآن شریف چې څومره درنه کېږي او که په ناظره قرآن نه درځي نو قل هو صورت خو تاسو ټولو ته یاد دی که 3 ځله دې ووایي نو د ختم ثواب خدای درکوي وایه قل هو الله احد وایه پټي ته وځه په لاره تسبیح راواله قل هو کوه ذکر کوه درود شریف کوه دا خو د پټي نه څوک نه منې کوي دکان کې ناست دی ذکر کوه درود شریف وایه تلاوت کوه قل هو صورت وایه په دې باندې ژبه بله ده که نه قل هو الله احد صورت او دروازې بیا خوب کوه ښه مزېدار چې اوزګار او شپه رونه که د الله 10 ورځې دي الله خوشحاله که بس دقه مقصد حاصل کې زما رونو چې زما رب دا زموږ نه خوشحاله شي روجهدار له 2 خوشحالۍ 2 یو چې کم وخت کې دی روجه ماتی دغه وخت کې دی خوشحاله جسمانی طبیعي خوشحالي لکه چې روجه ماتی ښه مزېدار اعلی پیکوړې ورته پرتې وي او سیبه کبابونه پرتې شربت مبر پروت او د دې برکته دې مونځ هم لاړ شي چې بشریان به روجې نیسي که نه په دا وړي دی په لندونه کې په دا وړي که نه بشریانه بالغ یې که نه بالغه بهر کیف خبره داسې ده چې اکثر ته دغه هم لاړ شي دا مونځ هم لاړ دې جومات کې به موږ ناستو په دې جومات کې دا مشران به ټول باباجي سره ناستو خدای دې وبخي سپین ګیري ټول به ناستو
او چې د روژه ماتې به شو نو هغه سر به په لوټګۍ کې کجوري پرتې د ټیم لوټه به وه هغې کې به کجوري پرتې وې کجوري به په خلک به راپاڅېدل او یو دانه به یې ترې واخېسته او روژه به ماته کړه خیر او خلاص په خدای مې قسم مې راته وخوړ په جومات کې ټول مشران ناست دقت به ناست چې بانک به یې ووایي څنګه بلکې بانک نه د قطب خیلو کندي کې دغه ځای کې به ستن ټنګوله ټلی به وه د بجلی ستن وه دغه ټلی وه خو هغه وخت کې خلک کم وو کورونه هم کم وو نو هغه ټلی به ټول دنیا ټول تورنګزو به اورېدله ټنګ 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 ټلی به یې وایي هغه دی ټولو خلکو به اورېدل ویې لکه ټلی وه یو ځل باباجي خبره کوله زما نه دا زما یاد نه شي خو هغه وی وی وریځ وه ګړی خو وی وی ټلی وواله روژه م ماته کړه وی چې روژه م ماته کړه مونځ مو کړ ور راوخته خلکو وی ګرې ماښام دی هغه ټلی والا خطا شوی بیا هم چغې ویل چې خدای مخه روژه م ماته کړه او دا یې به قضا راګرځو داسې زمانه وه نو خلکو سره به کجوري به هغه سره پرتې وې او کجوري به یو دانه ټولو له ورکړه او به یې وخوړه ښه مزېدار روژه به ماته شوه او دا د اوبه به یې راواخېستې هغه اوبه به یې وڅکلې خلکو په جام کې هېڅ سب نو سیدالله کاکا دې خدای پاک وبخي هغه به وی چې دا کولرې راغلې کولرې دا نوې دا کولرې راووتې هغه به وی زما کوزڼ شته ده په کولر څه کوم کوزه کې به ورسره اوبه وې ځان سره بیا راوړی د مارونو دا روژې څه دونه لویه خبره نه ده اوس خو د جمې روژه ده خدای څونه فضل وکړو صاحب اوړی شوی مونږ چې دا روژې به څنګه تېرېږي الله رباندې داسې بارانونه وکړل چې د دې په اوړي کې بیا جمې راوسته نو که خیر انشاءالله ښکلې روژې به نیسئ عبادت به پکې کوئ د شپې به م عبادت کوئ او چې مونځ د نه فرض د روژه ماتې د وجې نه لاړ نه شي او پېشمني وختي پاسئ ښځو نه چل زده کړئ که مونږ د ښځو نه ښځې د مونږ نه تکړه دي په خدای خیر وکړي ښځې د مونږ نه تکړه دي مونږ چې مازدیګر شي که نه او چې غږ به کوئ سړی ګورې دغه دی زمرې د برېتونه نیولې او روژه پې لګېدلې ده ای خدای دا روژه چې ته سسکوره ده چا په سر لګېدلې نو خو دغه ښځه په کور کې د سهار وختي غریبه پاڅېدلې ده جامې یې انځلې دي کور یې جارو کړی او ماسپښین مازدیګر لګیا چې غوښه پرې کې تاله پکوړې پخوي تاله کباب پخوي څونه خوارې کوي محنت کوي ته به روژه مخکې ماتې هغه د نه وروسته ماتې او لا نخرې بیا لیکې مالګه په کبابو کې زیاته ده مالګه پکوړو کې زیاته ده خو دې که چې د مازدیګر دی وامه مالګه زیاته ده دا څه خبره ښه پېشمني غریبه هغه هم تراویو کې ته م وکړې او ماشومان ورته بیا له پینګه پینګه کوي او په 2 بجې 3 بجې غریبه پاسي نو تاله پراټې پخوي تاله اګې مګې پخوي تاله سامان پخوي او تاله بیا راشي ویښی دی پاس هم که پاسه سړیه شابه بانګ وایي اپا کې غریبه تهجد هم کوي زنانه تاله پېشمنې هم پخوي تا پسې منډې تړلی دی موی پاسی دی او په هغې کې هم ته وایې بس ما پېشمني تړلې په اوبو مې ونیوه های های وختي پاسه 2 رکعته نفل وکړه د خدای بنده که دې وس کېږي نو بیبي سره دې لږ سبزی راواله کار هم ورسره وکړه په دې کې ثواب هم دا امین کوي که نه دې کور والا سره غریب لګی ټوله شپه او دغه کار ورسره کوي دغه دې مخامخ ناست دی نو د مارونو پېشمني نه مخکې دا مې دې پورې وي چې پېشمني نه مخکې پاسې ګورې پېشمني رسول الله مبارک فرمایي تسحرو پېشمني وکړئ فإن فی السحور برکة پېشمني خوراک کې برکت دی خامخا پېشمني کوي سنت نو خیر خبره مې دې پورې کوله چې روژه ماتې وخت کې بنده خوشحاله یو خوشحالي ده دویمه خوشحالي کومه ده عند لقاء ربه چې الله سره ملاقات کوي نو بیا به هم خوشحاله د روژې 2 برکاته نو ګوره یو خوشحالي خو داسې محسوسوی که نه نو بله به مې که خیر انشاءالله زم خدای دا خوشحالي خو شته زه خو په دې خوشحاله یم چې دا روژه ماتومه نو پروردګاره چې دا دې راکړه به م راکړې که خیر انشاءالله بل د روژه ماتې وخت کې دعا ګورې قبلې شیطان داسې الف لام و رامي دی که نه چې مونږ یې ټول د کار ایستي دغه وخت کې شابه پکوړې او شربت د خدای بنده دغه وخت کې دعا قبلېږي لکه دعا وکړه خدای پاک ته زاري وکړه ووایه چې خدایه که په دې روژه کې د ما نه څه غلطۍ شوي کوتاهي شوي الله راته یې معاف کړه دا ووایه که دروغ مې ویلي غیبت مې اورېدی چا مې کړي خدای غي مو بخې ما مو بخې دعا وکړې خو دعا قبلېدو وخت دی
زمارونو که خیر ان شاء الله چې مونږ به روژې به نیسئ صلات تسبیح هم کوئ که خیري روژه کې روزانه یو ځل کوئ ښه صلات تسبیح هم کوئ ذکر درود شریف تلاوت د قرآن شریف سورت اخلاص او حضور پاک فرمایي که څوک د سره داسې خبره وکړي چې تیزه خبرې د جګړې خبرې وایي انی صائم زما روژه ده ځه خپل کار کوه چې الله جواب مو ورکوه ستا په دې فرشتې جواب ورکوي الله د رمضان دا روژه په موږ په خیر او عافیت تېره کړي الله په خوشحالۍ را باندې تېره کړي الله د صحیح رجوع نیولو توفیق راکړي الله چې کوم بیماران دي هغه هم ورته الله جوړ کړي الله د رحم میاشت په موږ یې په رحمتونو تېره کړي الله د تلاوتونو د نیکو اعمالو توفیق پکې راکړي